د قرآن زده کوونکي طلبا او طالبات هلکان او جینکۍ دا د الله خپلوان خپلوي رشتهداري یا د پلارګیرۍ د مورګیرۍ یا د بچو د نوسو د کړوسو د ورورولۍ دا خو الله لشته دی نه. نو دې حدیث کې چې تاسو وفرمایل چې ان لله اهلین الله د پاره خپلوان د الله خپلوان په مخلوق کې څنګه دي؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورله جواب ورکو اهل القرآن د قرآن زده کوونکي طلبا او طالبات هلکان او جینکۍ دا د الله خپلوان فإنهم أهل الله وخاصته دا الله خپلوي د رشتې او د مینې په بنیاد نه ده د الله خپلوي د دین په بنیاد کومو کورونو ته چې نن د الله خپلوي نصیب شوله مونږ تاسو چې کله رشتې کوو او په رشتهدارو کې هم چېرته یو سړی افسر وي مونږ څومره فخر کوو مونږ وایو زه د پلانکي افسر صاحب ورور یم او د هغه تره یم او د هغه ماما یم او د هغه پلار یم یا چې کورونو کې مونږ کله رشتې کوو او رشته مو چېرته د غټې عهدې والا سړي سره راشي نو مونږ بیا چې په دې محفل کې برید تاوو نن د 250 کورنو ته الله رب العالمین خپله خپلوي او رشتهداري نصیب کړله د دین په بنیاد دا کورنۍ د الله خپلوانې شول دا د الله رشتهدار شو دا چا بچو چې نن قرآن پاک په نازله ختم کو چا په حفظ ختم کو چا په ترجمه ختم کو دا الله رب العالمین د قرآن نور چې کومو کورونو ته راغی د طبراني شریف روایت دی چې حاملین قرآن په تندي باندې ښکلولو لپاره الله رب العالمین د عرش دوه فرشتې مقرر کړي د چا لوڼو چې نن د قرآن ختم وکړو هغې میندو ته او د هغې پلارانو ته دا درخواست کوم تاسو به نن الله رب العالمین ته 2 رکعاته د شکرانې نوافل ادا کړئ الله شکر به ادا کړئ نن به ستاسو کره میلمانه راځي هغه به څوک وي هغه به د الله د عرش فرشتې وي ستاسو د بچو په تندي د ښکلولو لپاره قدردان میلمانه در کره را روان دي تاسو خوشقسمته یئ د جنکو تعلیم د جنکو مدرسه دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپله شروع کړې ده صحیح مسلم شریف روایت دی زنانه راغلې نبی علیه الصلاة والسلام ته یې ګیله وکړله ذهب الرجال بحدیثک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله حبیبه د نارینهو خو ستا نه ټول دین زده کو سفر کې او حضر کې تا سره یي امن کې او جهاد کې تا سره یي د ورځې او د شپې تا سره یي ستا کړه وړه ګوري ستا ناسته پاسته ګوري ستا د ژوند هره لمحه د هغې نه عملي طور دین زده کوي ته ورته وایې صلو کما رأیتموني اصلي ای صحابو ما ته ګورئ چې څنګه مونځ کومه هغسې مونځ تاسو کوئ ما ته ګورئ چې څنګه اودس کومه هغسې اودس تاسو کوئ ما ته ګورئ چې څنګه حج کومه هغسې حج تاسو کوئ ما ته ګورئ چې څنګه معاملات کومه هغسې معاملات تاسو کوئ څنګه اخلاق کومه هغسې اخلاق تاسو کوئ زنانو ورته وویل الله حبیب مونږ خو په کورونو کې په پردو کې ناست دی بې علمه پاتې شو د جهالت په تورو تیارو کې پاتې شو فاجعل لنا یوما نأتیک فیه الله محبوب مونږ له یو ورځ مقرر کا دا ولې د دې برکاتو اثر زموږ ستاسو په پوره کال باندې دی دا روغه میاشت ده دا د مؤمن مسلمان دپاره د دې مثال د بېټۍ دی که چېرته مؤمن مسلمان دا خپل وخت د رمضان مبارک د دې قدر قیمت وکړو او په دې کې د فرایضو واجباتو سنتو او د مستحباتو خیال وساتو د حرامو نه ځان بچ شو د مکروه کارونو نه ځان بچ شو مکروه تحریمي پرېښودو نو دا وخت د بابرکته کو په سره د الله په ذکر سره الحمدلله دا مدرسه دلته کې د کتابونو او د ناظري او د ترجمې دپاره الحمدلله د 2019 کې د دې بنیاد ایښودلی شوی اوس پورې الحمدلله د هغې نظام روان دی
نن پکې تقریبا 52 چې کوم ماشومان پاږي ختمونه وکړل په دې کې 18 غالبا هغه کې ترجمه والو د نور ناظری والو زما پکې تمام مسلمانانو د اپیل دی چې دا زیاده سي دي چې په دې مدرسو کې څومره تعاونونه کیږي دا صدقه جاریه د همیشه د پاره څومره ساسو مسافرونه یاد دي کیږي ځان لږ کوم دې مطلب د خپل مرګ د بعد یو عظیمه چې کوم سرمایه ده چې مسلمانان په دې کې تعاون کوي ډیر زیات خدا اوس الحمدلله مدرسې تعمیر کافي شوی دی خو د لیټل چې کوم دې مطلب دا دغه لپاره بندوبست دی د مسلمانانو ته چې کوم اپیل کوم چې دې کدل ته دې که بهر مسافر دي د دې مدرسې د شلشمو تنګي چې مولانا مقیم زاده صاحب داغي چې کوم منتظم دي او مولانا انور سید صاحب هغه چې کوم محتمم دي سو تعاون کوي نو دې سره د رابطو کې جزاک الله خوشاله کا ډیر چې کله یو معصوم بچي په یو ولد جبه باندې ما ته وایي چې الله رحمان دی او الله رحیم دی چې کله دا معصوم بچي په پرس باندې رحمان او رحیم وایي دا غي د وجه نه زما غرس دق خوځلو دا غي د وجه نه ما د پلار بخنه چې هغه وکړله دا عیسی علیه السلام ته رب کائنات وحی وکړله محترم نن دې موږ خپل بچو ته سوچ هغه وکړو نن زمون بچي او زمون معاشره کم څه تجربه هغه روانه ده نن زمون معاشره تباهی ته هغه روانه ده نن زمو استاد بچي د قران نه هغه لري دي نن زمو استاد بچي د قران پته هغه نشته دي نن زمو استاد بچي د قران د ادب او پته نشته دي نن زمو استاد بچي د یو سپینګری د قدر پته هغه نشته دي نن زمو استاد بچي د یو تورسري مور د قدر هغه نشته دي نن زمو استاد بچي د خپل خور د حیا پته هغه نشته دي نن زمو استاد بچي په معاشره کې کم حالات چې هغه ورکړي دي دا ورته ما او تا ورکړي دي